یو ورور کړی دی یو ډېر قیمتي سوال دی او هغه سوال دا دی چې زه به د ګناهونو نه ځان څنګه صبر کومه ځان وی د ګناهونو نه نشم صبرولی اراده وکړم چې ګناهونه به نه کوم او بیا رانه وشي نو داسې څه طریقه راته وښایه چې زه ځان د ګناهونو نه صبر کړم الجواب وبالله التوفیق صبر دا په درې قسمه دی یو صبر په عبادت باندې کول یعنی ته یو کار کې د الله بندگی کې یو عبادت کې په دې ته صبر کې یو ځان د ګناهونو نه صبرول ځکه چې دا نفس او دا خواهشات دا خو دغه طرف ته مایله کیږي او شیطان به دې هغه طرف ته راکاږي او ته به ځان صبرې او دریم صبر په تقدیر باندې صبر په تقدیر کې چې کوم مصیبتونه لیکلی شوي دي کوم امتحانات دي کومې حادثې واقعې راځي په هغې باندې صبر کول دا رور تپوس د دغه صبر په باره کې کوي چې د ګناهونو نه به ځان څنګه صبرې د ګناهونو نه نو دا خو داسې سوال یې کړی چې د دې جواب ډېر اوږد دی چې کله انسان تفصیلي جواب شروع کړي نو د دې جواب هغه ډېر زیات اوږد دی خو یو څو خبرې یادې ساتئ چې دا خبرې ستاسو په ذهن کې نو انشاءالله د ګناهونو نه به م الله ساتي باذن الله اولنۍ خبره ده چې دې خبرې ته مه ګوره چې دا ګناه وړه ده او که لویه ده بلکې دې ته سوچ کوه چې د څومره لوی رب نافرماني کوې کله چې ستا په زړه کې دا خبره وي که نه چې دا د څومره لوی رب نافرماني ده نو بیا به د ګناهونو نه ځان صبرولی شي کله م شیطان تا ته وسوسه راواچوي او نفس تا یو طرف ته راکاږي چې هغې کې د الله نافرماني نو مخې ته دا خبره راوله چې څومره لوی رب ماته ویلي چې دا کار مه کوه دویمه دا خبره یاده ساته مراقبة الله حالانکه دا اولنۍ خبره هم په دې کې راځي مراقبة الله مطلب د الله لحاظ د دې خبرې خیال ساتل چې وګوره الله معیني الله زما اوري او زه به څنګه د هغه رب نافرماني کومه اوس چې کله یو کس په یو کمپنۍ کې کار کوي یا په یو اداره کې کار کوي او په ده باندې مشراني هغه مشرانو ته دا کار به نه کوې دا کار به نه کوې دا کار به نه کوې دې کیدی نشي چې دا مشران دي هغوی د حاضري او دی د هغوی په مخ کې د هغوی نافرماني وکړي حالانکه هغه یو انسان دی د ده په شان خو صرف په مرتبه کې او په رتبه کې د ده نه مشر دی او دی نافرماني مخامخ نشي کولی نو څنګه د هغه الله نافرماني ته کې او هغه تعیني او هغه ستا اوري حیا پکار دی د الله نه چې کله شیطان تاله دعوت درکوي د ګناه طرف ته نو د الله نه حیا کوه او دا خبره مخې ته راوله چې هغه عظیم رب اوس معیني اوس زما اوري زه به څنګه هغه څه کومه چې د هغه نه دي خوښ زه به څنګه هغه څه ویم چې د هغه نه دي خوښ او هغه ته یې زه منع کړی یم درېیمه خبره دا یاده ساته د ګناه انجام چې کله هم ګناه طرف ته زړه کیږي او شیطان دله دعوت درکوي د ګناه طرف ته نو ذهن کې دا خبره راوله چې د دې ګناه انجام څه دی انجام یې څه دی د الله سبحانه وتعالی غضب انجام یې څه دی هغه د آخرت تباهي انجام یې څه دی د دنیا تباهي نو چې دا خبرې کله ستا مخې ته یي نو بیا به د ګناه نه ځان ساتلی شي یاره زه دا ګناه کوم خو د دې به انجام سره وځي انجام دا دی چې عرش والا رب به دنه ناراضه کېږي څومره لویه خبره چې عرش والا رب ناراضه کېږي خو زه دا ګناه کوم انجام څه دی انجام جهنم دی خو زه دا ګناه کوم انجام څه دی په قبر کې عذاب دی انجام څه دی دنیا کې ژوند بې برکته انجام څه دی دنیا کې داسې ژوند چې هغې نه به راحت او سکون او برکت او خوشحالي هر څه واخیستی شي
چې کله دا خبرې ته خپلې مخې ته ساتلې د ګناه انجام ته دې کتو او د ګناه اثراتو ته چې دا ګناه به څه اثر کوي زما په ژوند باندې خو صرف ستا په ژوند باندې ګناه اثر نه کوي دا ګناه به څه اثر کوي زما په بچو باندې او دا ګناه به څه اثر کوي زما په کورنۍ باندې او دا ګناه به څه اثر کوي زما په معاشره باندې دې ټولو خبرو ته چې کله ته سوچ وکړې نو بیا به ځان د ګناه نه ساتلی شي دا یو څو خبرې دي اگر که ما تاسو ته ووایي چې د دې سوال جواب څه دی او ډېر تفصیلي جواب دی خو مختصر زه دې ورور ته دا وایم کوم ورور چې را تپوس کوي چې زه د ګناهونو نه ځان څنګه صبر کړم نو هغه ته مختصر وایم چې دغه یو 3-4 خبرې د ځان سره یادې ساته انشاءالله د ګناه نه به ځان صبرولی شي والله اعلم